د تهجد د منځ د پاره خوب شرط دی کنه یو سړی اوده شوی نه وي هغه هم تهجد کولی شي دلته مسله څنګه ده دویمه دا چې د تهجد بهتر ټیم کم یو دی او دریمه دا چې تهجد څو رکعاته پکار دي کم از کم څو رکعاته دی او زیات نه زیات څو رکعاته د نبی علیہ السلام مبارک اکثر او بیشتر او عام معمول سو چې څو رکعاته تهجد به کول دا څو ضروری مسلې د تهجد متعلق را سره په دیننی کلیپ کې پیژنې اوله مسله دا پیژنه چې د تهجد د منځ د پاره خوب شرط نه دی که یو سړی اډو د ماسخوتن نه اوده شوی نه دی ټول شپه دی نه دی اوده نو د تهجد په نیت باندې نفل وکي کاغه د شپې اوله حصہ کې وکي که د شپې په مابین درمیان د شپې په مینس کې وکي او که د شپې اخیره حصہ کې وکي د سبا د خطونه مخکې دا به د تهجد حسابيږي او د تب په دې د تهجد اجر ملاويږي لہذا خوب پکې شرط نه دی څنګه چې په بعضی خلکو کې مشهور ده او بهتر ټیم د تهجد وسه دی نو اخیره شپه د شپې اخیره حصہ کم چې د پښمنی ټیم دی د سبا د خطونه مخکې ټیم دی دا د تهجد بهتر ټیم دی کم زیات فضیلت چې تهجد راغله نو په دغه ټیم کې راغله چې احادیث مبارکو کې راځي چې الله جل شانه د خپل شان لایقه مناسب او مطابق اخیری اسمان ته راځي او دا ناره لګي چې څوک بخنه غختون کې شته چې هغه ته بخنه وکړو څوک حاجتمن شته چې داغه حاجت پوره کو موږ نه وغواړي او حاجت یې سکو پوره کو نو دا فضایل چې کم دي دا د شپې د اخیری حصے باره کې څه دا راغلی دي خو نور تهجد بغیر د خوب نه کیږي او د شپې په مینس کې او د شپې په اوله حصہ کې کیږي د یو سړی په ځان یقین نشته چې زه د شپې اخیره حصہ کې پاسم او زړی غواړي چې تهجد مرانه پاتې نشي ټیک شو لکنه نو د دې بیا دا معمول جوړ کی چې کله دا د ماسختن فرض منځو کی او ورپسې سنتو کی او وتر اعلانې کړي نو دقل ته د وتر نه مخکې 2 رکعاته یا 4 رکعاته یا 6 رکعاته څومره چې کوي د تهجد په نیت باندې وکي نو د احادیث مبارکو د رڼا مطابق دا به د تهجد منځ حسابيږي او د تبه تهجد اجر ملاويږي چې دا مسله خو ختمه شو تهجد دي 100 رکعات نو کم از کم 2 رکعات او زیات نه زیات چې کم په سنت ثابت دي نبی علیہ السلام 200 رکعات پورې سکړي دي تهجد کړي دي خو عام او اکثر او بیشتر معمول د نبی علیہ السلام سو 8 رکعات تهجد به کول 8 رکعات عام او اکثر کړي دي د عام معمول د مبارک دی وجنه فقهای حنفیه د اغوی رای دار چې بهتره دار چې سړی 100 رکعات تهجد کوي 8 رکعات تهجد کوي نو کورچا په ځان یقین وي چې زره شپې تهجد ته پاسې دي شم نو هغه د پاره بهتره دار چې دا ویتر پری دي د شپې اول تهجد کی او دا غینه پسو کی ویتر کی یعنی دا ویتر اخیری منځو ګرځي خو کورچا په ځان یقین نه نو به د ویتر کوي د ماسختن او د شپې دی به تهجد ته سکیږي دا دی بیا پاسی نو ردی ډیر لوی فضیلت راغلی دی لہذا تهجد متعلق دا سو ډیر ضروری خبرې وي چې بعض مرګرو ته پوسونم کړیو او سو شکوک او شبهات د مرګرو په ذهنونو کې خوارو نو ما ویل چې دا د مرګرو د ذهنونو نسشي دا ختم شي لہذا محترم په خپل اومز دکې او چې څومره ملګرو ته رسول شي غوي ته ورسوي ک تاسو له الله توفیق نه درکې نو بل ته ورسي غلب الله توفیق ورکي نو منګو تاسو ته په اجر ملاويږي وصلی الله علی النبی